ټیک ټاکرانو له او د ډمانو له او د پلیتو خلکو له او د بېحیا خلکو له چې ته به سبا د دې ټیک ټاک نه او د ډمتوب نه به توبه وباسې، خو کوم خلک چې د ګمراه کړي د هغې به څه کېږي؟ څنګه چې یو انسان د خیر کار کوي او د هغه خیر کار چې چا ته خورېږي هغه پرې عمل کوي، د هغه پوره پوره حصه د دې انسان د هغې خلکو سره په هغې ښه کار کوي. دغه شان چې یو انسان ډمتوب خوروي که نه، لکه بیا د ډېرې توبې وباسي، خو هلته قرآن پسې میټر سټارټ کړی دی، د هغې به څه کېږي؟ ځکه ورته زه وایم چې دا ډمتوب او دا دو نمبر او دا بېحیایي دا پرېږدی، دونه به ذلیله شي چې داسې به یو قوم هم چېرته نه ذلیله شوی په مقدس مکه. نو دا اوس دا ضلالت چې کوم هغه خو ذکر کړه الله جل شانو د دې ضلالت او گمراهي ذکر کړه، خو د بل د گمراهي اوس خبره الله جل شانو چې خلکو ته به همیشه لکه ګورې دا ستاسو په شان سړی دی او دا خبره مه منئ، ولې دا کې څه خیر دی پدې او زموږ په شان سړی. ولئن اطعتم که تاسو خبره ومنله بشرا د یو انسان مثلکم د خپل ځان په شان انکم اذا لخاسرون، نو بیا به تاسو تاوانیان شئ. ګورې بیا به کاروبار هم د ده په خوښه کوئ، ژوند به هم د ده په خوښه تېروئ او دی به درته بیا ډېر د پابندۍ زندګي هغه به درته وښیي، نو تاسو به تاوانیان شئ، کاروبارونه هم ټپ شي، په ځای باندې به ودرېږي. بس بیا په ټیک ټاک پیسې نشي ګټلی، بیا په یوټیوب پیسې نشي ګټلی، بیا فیسبوک باندې پیسې نشي ګټلی، بیا به دغه شی جوړ شي. نو سوی ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. دا پیغمبر خو ډېرې عجیبه خبرې کوي، دی تاسو ته وایي تاسو کله مړه شئ او هډوکي شئ او ریزه ریزه شئ او خاورې شئ، نو تاسو به واپس راژوندي کېږئ. دا پیغمبر خو دا خبرې دا هم د چا عقل مني وایي چې لا مونږ خاورې ایري شو مونږ به واپس راژوندي کېږو. دې بار بار جوابونه هغه شوي دي مخکې سبق هیهات هیهات لما توعدون. دا هیهات هیهات د اسم فعل وایي، مطلب دا چې دا خبره ناممکنه ده، دا د دې په معنی هیهات ډېره لرې ده دا خبره، پوهېږې په دې باندې هیهات ډېره لرې ده دا خبره، او هیهات دا خبره ناممکنه ده. کومه خبره لما توعدون د کومې خبرې تاسو سره وعده کولی شي دا پیغمبر چې تاسو له کومې دمکې درکوي او کومې وعدې سره کوي که نه، دا ډېره ناممکنه خبره ده، هېڅ هم نشته. ان هي الا حیاتنا الدنیا، زموږ ژوند نشته مګر دغه ژوند دی چې موږ په دنیا کې اوسېږو، نحیا ونموت، دلته موږ ژوندي کېږو، دلته موږ مرو، یو نسل ختمېږي بل نسل راځي بل ختمېږي، یو سایکل دی روان دی داسې، هېڅ آخرت نشته. ان هي نشته زموږ ژوند الا حیاتنا الدنیا، مګر زموږ صرف دا د دنیا ژوند دی. او مسلمان هم روزانه دغه سوچ کوي چې زما صرف دنیا ده او آخرت نشته، ځکه بې غیرته شوی دی، چا ته روغ خبره نشي کولی، څوک د بدو نه نشي منع کولی، د مرګ نه یېرېږي، د آخرت نه یېرېږي. ولې د مرګ نه یو انسان ولې یېرېږي؟ علامه اقبال رحمت الله علیه وفرمیل په فلسفې د موت او حیات کې د بر صغیر پاک و هند خلک هغې را برانګېخته کړه، راپورته یې کړه، راپارې کړه په دې خبره باندې چې ته خو که مرې نو هسې به مرې نه چې د بې غیرتوب په مرګ باندې مرې، د غیرت په مرګ باندې مړ شه، الله ته خو به بره ګورې که نه، سر خو به دې چودي که نه. دا یوه خبره وه د علامه اقبال چې کمال یې کړه چې مرې خو هسې به مرې، څوک به داسې به مونږ کړي چې به ژوندي پاتې شي همیشه. افإن مت فهم الخالدون، الله نبی رضوان ته فرمایي ته به مرې او دا خلک به مانه ژوندي پاتې کېږي، داسې کېدی شي؟ نو په مونږ کې داسې څوک شته چې هغه به ژوندي پاتې شي؟ داسې ده. نو چې ژوندي نشي پاتې کېدی، بیا انسان له پکار دي چې مرګ به هر انسان ته راځي، نو پکار دي د غیرت په مرګ باندې مړ شي که نه، چې د الله د قانون مطابق مړ شي که نه، چې الله او د الله د پیغمبر مخې ته خدای ودرېدی شي که نه، داسې مرګ پکار دی که نه چې بیا هلته هم ذلیل دغه مرګ خوښ دی. دا زموږ چې د مرګ ته زړه نه کېږي که نه، او د مرګ نه یېرېږو، د آخرت نه یېرېږو، دا وجه ده مونږ هم دغه وایو چې ان هي داسې نه وایي په خوله دا وایي چې زموږ صرف د دنیا ژوند دی آخرت نشته. او زمونږ د کوم چې حالت دی که نه، او زمونږ چې کوم سوچ دی او زمونږ د کړه وړه دي که نه، دا په دې خبره دلالت کوي چې موږ صرف د دنیا زندګي هغه اسره کړې ده او آخرت له موږ دیکه ورکړې ده. نو ان هي دې کافر وایي چې نشته زمونږ ژوند الا حیاتنا الدنیا، مګر دغه دنیا دا ژوند دی، نحیا ونموت، موږ څه کېږو، موږ په دې کې نموت موږ مرو ونحیا او موږ ژوندي کېږو. بس دا یو سلسله روانه ده، کله به څوک مري او کله به څوک راځي، نور هېڅ وما نحن بمبعوثین، او نه یو موږ واپس راپورته کېدونکي، موږ به واپس نه راځو. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. دا خو دا پیغمبر دا خو یو انسان دی، نعوذ بالله، په الله پورې دروغ جوړ کړي چې الله به تاسو واپس راژوندي کوي. وما نحن له بمؤمنون، زموږ په دې پیغمبر په دې خبرو باندې اعتماد نشته، موږ د خبرو اعتماد نه کوو، ځکه دی خو چې پخوانۍ فلسفې بیانې. قال رب انصرني بما كذبون، پیغمبر له غوسه ورغله، ټول عمر دې خلکو زما د خبرې انکار وکړو، یا الله د دې بدبخت قوم خلاف زما مدد وکړي. قال عما قليل ليصبحن نادمين، الله ورته وفرمایي چې لږ صبر وکړه، لږ ساعت پس دا خلک به بیا پښیماني چې څه وشو، لږ ساعت پس پښیماني. قال الله فرمایي عما قليل، لږ ساعت پس ليصبحن خامخا به دا خلک شي نادمین پښیمانه. فاخذتهم الصيحه، نو ونیول دي لره فورا، فاخذتهم الصيحه، فورا دي لره ونیو الصيحه پرکې هغه چغې بالحق، او دا دې حق جوړېدو، الله وایي دا دې حق جوړېدو چې داسې مې ورسره لکه دې ظلم کړی، ظلم په دغه کار کوم، الله فرمایي او چا سره زیاتې نه کوم، او چې څه د چا حق یې هغه ورته ورکوم، ځکه الله عادل بادشاه دی، عادل هغې ته وایي چې چا کم حق کېږي هغه ولول. نو د ډم قوم او د بې غیرته قوم او د ذلیله قوم او د مشرک قوم دغه حق جوړېږي، نو الله جل شانه دغه ورکوي. نو فاخذتهم الصيحه، دا خلک ونیول هغه ترکې بالحق، په حق دغه حق کېدو، فجعلناهم غثاء، الله فرمایي بیا مې ته خشاک جوړ کړو، بیا مې ته ډېران جوړ کړو، غثاء دمه ریزه ریزه کړو. فبعدا للقوم الظالمين، فبعدا بس هلاکت للقوم دا قوم پر الظالمین چې هغه ظالمانی. ثم انشأنا من بعدهم قرون آخرین، دا غیر پس من نور زمانو والا خلق اغرا واستدا ان شاء الله بیا